آیا ځان له دوی له ورتل او د یو موضوع کې بغیر د رجالو نه جمع کول دا به جایز او که به جایز نه نو په ذهن کې یو وهم د دې وجې نه راځي چې ښځه په محل د فتنې او د تهمت دی طاقت یې ولیکه ښځه په محل د فتنې او د تهمت دی نو که سړو سره شاته صفونو کې ناست وي نو فتنه سړو تهمت شته اختلاف یې نشته شاته ناست دی او که ځان له یو ځای کې جمع کې نو بیا پکې دا د تهمت او د فتنې او خشیت راځي دغه حال راوړو یا د شو خبره نو حال د شک لپاره نه دی چې تعارض دا روایاتو او یا د اختلاف د ائمو لپاره نه دا ترغیب او حق لپاره چې خبره د ترغیب د شی کې خبره یو ورځ مختص کا او یا دا هل وهم ناشد سنه شو چې خذا محل د فتنې او د تهمت دی اوس که شاته خپل سره په تقولو کې ناس دي تر سره نو اختلاف نشته او تهمت دا خبر کول شي او که ځان له یو ځای کې جمع کې او تودا تعلیم ورکې نو دا یو وهم پکې راځي دا یو وهم د وجنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راو یو النساء یوم الجمعه على حده حده زيت وجدا زيت حتى يحد حدا منع سبیل کی جانب سوی نو علی حده ځان له مستقل ځای سبیل کی په علم کې خفه وبه قال حدثنا آدم بار تلقي آدم ابن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصفهاني بار تلقي عبد الرحمن بن عبد الله او اصفهان کوفه کې هغه زمانه او ایران کې هغه زمانه کې کوفه کې داخلو نو کوفي ورته قال سمعت أبا صالح لذكوان يحدث عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال لي ويكفر ما قال النساء صدقه بالنبي عليه السلام يا بالذات يا بالواسطه بالذات شي نو د خپل زنانه به د قوم واخلو او یا پردې باندې شي پردې حجاب سره خبره کولی شي او نو بالواسطه شي خدای عائشہ صدیقہ د امهات المؤمنین ذریعہ به تفضل کړي غلبانا غلبو په منبر دی غلبا ځان له غلبه په ماضي ده نادان له ذلیل دی غلبانا غلبو په منبر دی عليك فتا عليك سمعنا على جلوسك عليك فتا على التعلم منك كان فتعلم الرجال ولي جمعه السلاوي ناسي جهاد السلاوي دي عمره السلاوي دي قربت السلاوي دي مخشو نو فجعل لنا اوغلو من مقرر من يوم يورد من نفسك استعاده طرفنا من نفسك کی اشاره دي تر چې موږ د تروز نه خایو تاسو چې کما ثاني وعدهن ګور چې فجعل لنا يوما من نفسك او بل ذکر دي چې موږ درځکلو لیکن خبر دې شتا نو هغه روایت د دې لپاره قرینه شو چې دا ځان دروز مقرر ول تعلم د پاره او عدهن وتر وعده په يوم يورد لقيهن ملاقش لقوسر فيه بعض ووعظهن وعظي وتوبه وامرهن حكم يوبر دا امرهن مستعليب شو اغمخ وعظهن ما يقولوا في وعظ اغيث لذيذ بترتيب ومترهيب عن المشتبه فكان فيما قال لهن هو عليه السلام فيما قال فأرش قال لهن جاهل يداوي نور خبر من الويوب كده ما منهن امرأة نشتر استاذني وخلق او په روایت د مسلم کې دی ما من الناس من مسلمين ورته کې امرأتون راغی کې مسلمان سره امرأه دا نو څه ملحوظ ده دلته ما من كل من امرأة او په روایت د مسلم کې دی ما من الناس من مسلمين تړي ذکر دی ما من الناس من مسلم نو ما من الناس من مسلم لو تسوي او قد يقال الله شيء تقدم جهودي ثلاثه اندري من ولد هذا بچو درې بچیو دیږي اخیرا الکه بچي خو څو په خیرت ته دیږي دا خو د دب اختیار دی او مو پلا په خبر هم وي نو دې کې اشاره دی ته دی چې ټیکتا چې د اختیار نه بار نه دی په خبر دی خدا سدا چې دې په واپس جزع او فرع او نکی او دا الله په تقدیر راځي اختیار کی نو کانه قدمه دا شو لکه دې دا سوچ کی چې ټیک د په خپل لبانه په مجیلا ورضا بالقدر بس الله طرف نه تقدیر د عزیز نو خبره شو او زم دا چې دا نعمت ځان تر مخ کې دا شو لکه چې زموږ د خیر لپاره مخ کې ماوي مال الله رضی فایده راځي
او لیکل څه لار او مور سبب د دې بچی دي نو چې مو لار او مور سبب شو او دې رضا بالقدر مو او دې په دین خوشاله چې دې مال سفارش کې نو كانه قدمها تقدمها دري من ولدها الا كان مگر شيبا دا بچ دا دري والا بچي لها د دې مور غري خدلما او روایت د مسلم کې هغه سړي ذکر دی دواړه پکې مناسب حجابا من الناس حجاب د اورنا حجاب یو خدای وېسنه سمانا ان تقدم وېسنه تدوري قال وېسنه او په بل روایت کې راځي بیا ممکن او واحده يولي او واحده او په روایت کې بل شان راځي بخاری کې ورایي عائشہ صدیقہ فرمایي او کوئی چا بچی لکه د عائشې صدیقې اولاد نو بچی یو نامکمل بچی پیدا شو نامکمل نور اولاد یې نه لشي نو کله چا بچی دا بچی نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي عائشې ویل د ټول مسلمانانو د پاره چې څوک زما په مرګ باندې صبر وکړي نو زه یې کنه د ټول لپاره یا موفقاتو اے موفقې دا څه پوښتنه وکړي چې خلک له خیر توفیق ونه اوس مولانا سے دې حدیث نه څنګه مسلې هم وي او په دې حدیث باندې یو اشکال هم دی راغلی جواب هم اشکال خو په دې چې دې حدیث کې نشتا او رسو حدیث کې اشکال لا روان دي لکه نه بل ورته وایم تفصیل ورته تاو ابن الاصبهاني بيستكي ولا النواب عبد الرحمن لهذا بلتكي وعن معلق ذكرها وده معلق نجم لغا مخي سنة ترى كم محمد بن بشار قال حدثنا منذر جعفر الذي شبه منذر او ابن جعفر او لا مستاد شعبه او لا مستاد عبد الرحمن سند متصل شقا مكمل متصل دي نو بهر کې د دوه سندونه غشتل شي ګوره انت مغشتل شي آدم قال حتى شعبه د امام بخاری او د ابن الاصبهاني نس کې آدم او شعبه او دلته ویل شي چې د امام بخاری نس محمد بن بشار او انظر محمد بن جعفر ده تلميذ بخاری دوه کې دي او شعبه دلته درې واسطه شي بیا نو قال سمعت ابا حازم عن ابي هريره ما ابو هريره نو لري ابو حازم وي مخکې حدیث تچاو د ابو سعید الخدری او دغه حدیث دا ابو هريره دی یو فکر راځي ثلاثه لم يبلغوا الحس في وجود دلیل او دا اشکال دی چې دا ولې پس څنګه یو ماشوم نابالغ امر شو مو کار ورته خپای نو بالغ پسې ته مو کار کوي نو دلته کې تخصیص دا قبل البلوغ ولې وکړو چې په نابالغ باندې خپای نو په بالغ مګه څه خپای نو علماء یې ګر جوابونه دي یو جواب پیدا دی چې په حقیقت کې بالغ نه چې ماشومي د مور لا خپګان کې زیات دي بنه لري او چې بالغ شي بیا نو کله حقوق امرضي کله چې عاش بیا مو کار سمي خام کله دا بچی د مور پلان جوابونه ورکوي کله دا بچی د مور پلان ته رانیږي نو چې رانیږي ورته جوابونه د مور پلان ورکوي ماشوم کې واغ شي ني نو ځکه د لم یبلغ الحس بالغ نه حقوق متصور کیږي بالغ نه د مور پلان خفقان راځي ماشوم کې اعلان یا زنده چې بالغ کې هغه ترحم ني چې کوم کو ماشوم کم ترحم وي بشو لیکن دا ټولو نخپل او خشته جواب درندر انا چې دلته حقیقت د اجر خبره نه ده اجر هو على قدر التعب على قدر السشهده مصیبت ده څومره مصیبت یاد شو دي څومره صبر وکړي هغه الله جل اجر ورکړي نو کوم ماشوم بعضی وخت کې داسې چې داسې ناګهاني او ماشوم مړ شنو مفرا پړې راځي سره او که یو ماشوم داسې چې ناروغي بیماری او هغه د پښتنو خبره نه روغي کې ونه ملکی مور تم دې تکلیف او اخلاص هم دې تکلیف داسې ماشومه او دې مرشي نه بالغ دې مور او پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضی وخت بالغ وی مرشي مور پلار دې خپل بعضی وخت دا بالغ وی او مور او پلار دې خپل کې مرشي هغه نو خبره
یو د اجر ده اجر خو په قدر د صبر دی او صبر په قدر د مصیبت دی مصیبت ډیر او صبر ډیر شي مصیبت کم او صبر کم شي نو خبره د اجر نه کوم هغه کې د بالغ او د نابالغ فرق نشته خبره د اجر نه کوم کې د بالغ او د نابالغ نشته هغه په قدر د تعب او د خفګان او د مشقت دی دلته خبره د سفارش ده چې د مور او پلار د لپاره و سفارش کې د قیامت پر نو سفارش به بالغ نه کیو نه بالغ کوي دغه څه خبره دی جواب ورکړ بعض حضرات وایي چې د معشوق باندې د مور پلار خفګان ډیری او په لوی کم ځکه چې د هغه حقوق خفګانونه وغیرہ د مور پلار جوړي دې جواب یې وکړ چې په معشوق رحم زیاتی په نسبت د باندې لیکن تحقیقي جواب څه شو دا دی چې دلته خبره ده اجر او د ثواب نه ده په قدر د تعب ده په قدر د حزن ده په قدر د صبر ده په قدر د مشقت ده دلته خبره د شفاعت ده او شفاعت به نابالغ کوي بالغ به نه کوي وجه څه ده خبره ده چې نابالغ معصوم د ګناه چې یو سړی د ګناه نه یو څه معصومي لکه انبیا وغوندې هغه سفارش او بالغ خو معصوم نه دی هغه سفارش کوي چې ولې تا سره خپل پیغام دا بل سفارشونه ما ته کې تا سره نه کوندې پیغام دا هم بل چې نه لري بیا خلاصه دا چې بالغان چې څومره دي دې سره بدلان سودا او فکر وي ولې مکلفین دي نه بالغ سره خو سودا نشته دا دې خبرې جواب اوس ته یو بل نقطه راشه نبی علیہ السلام مبارک درې وي به دوا وي به یو دا ولې دې دا عطف تلقینی وي کوم عطف متوي دي تلقینی او دا یو تفوس او شو تلقین نو فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب نوشو کې دا جواب ورکړ تاسو کومه ویل چې الله وحی په هغه جزء لا يتجزانا مخکې عطف تلقینی دې ته ویل کېږي یو تلقین شو نبی علیہ السلام د دعا فورا جواب راغی بیا تلقین ورته شو یو فورا جواب راغی بیا عائشہ غفل ته په لوري چلته چې دې نو فورا جواب ورکړ مولانا صاحب اس حدیث کې ډېر مسلې وو یو دا چې خدای د استاد نه مطالبه کولی شي چې مونږ یو وخت مقرره مونږ درس وکړو یو خدا شو اختیار د استاد د ورکې د کمن نفس کنه ماجو شو درې خدای له یو خاص روز د تعلیم لپاره مقرره چې تعلیم ورته مقرره او کته نبی علیہ السلام څنګه راغی ما د تمخ ویلو بعض علما کوي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم لیکن دا خبره دوست نه ده نبی علیہ السلام باندې خدای پرده کوله او خدای باندې نبی علیہ السلام پرده کوله راغلی وي خدای پرده کړی پیغمبر علیہ السلام متوعد نصیحت کړی دا خبره ولې خدای ته کوي بل ځکه د سړي ذکر کړی دا حکم عام دی ما من الناس من مسلمين سړي تم دا شفاعت کوي او د وی لپاره خدای مور لپاره هم کوي دا خدای ته ولې حساب وکړي دا خدای کې په دې مور جزع فزاړي رضیات دی جزع فزع د خدای رضیات دی ذکر من كل خطاب خطا دا شق الجيوب دی انا وحید وی کې د صلوات په نسبت باندې کړي د لکه د خدای نه رمي ذکر دې دا خطاب حجاب من النار لكم حجاب مراد بعض حضرات مطلق نار وي ولې ذکر وی ساتمه او تورته دلا نو کوم ګناهونه کړی دی هغه وته الله معاف کی او د مطلق دخول د نار نه ورته حجاب شي هغه خدای رحم دې کړي او بعض حضرات وي چې زاړه ګناهونه وته الله معاف کی د نو بولا الله د نیکو توفیق او تجنب توفیق ورکړي لیکن زمان پر دا جواب نه لري ټیک ده خدای د رحم سره کمی نشته کله جواب دا چې د نه ناري موافقه الله مردې بچی دی مسلمان لا دې بچی په برکت دا توفیق ورکړي چې خاتمه ولا الله په ایمان او دې روایت ما من الناس مسلم یعنی ابتدا نه وي خاتمه د ایمان بیره او ابتدا نه وي خدای او دخول محبته د نار باندې که څه ګونه کړي او ته نه وته نو بیا به مو سره الله گزارو کې دې بچی په سفارش په خدای پاک دا خپل عذاب نمخ کې وکړي تخفیف فی العذاب وطن الله ولی شکا یو بل روایت استتا په مشکات کې ویلي دی حواله مې دی وخت یې را مشکات کې شتا هغه کې دا دی حتی ان السقط لا يجر امه بالضرر فی النار یو بچی چې نامکمل پریوته دی
نامکمل ولې دې باندې علماء اتفاق چې دا هغه بچي چې د مور نه پیدا وي او جمدې پیدا وي او بیا مړ شي یا کامل الخلقت پیدا شي او چې کوم کامل الخلقت ني یا جمدې ني پیدا شوي نو انا نو چې کوم حدیث کې ثقت راغلی ثقت نه مراد دا دی چې دې خو د مور د پیدا مړ دی خو کامل الخلقت هغه باندې اطلاق نه کیږي ان الصدق يجر امه بسرره فلا نامه دې ماشوب تر دې مور نه د نامې د وجنه ما تاسو ته په لوټ د قرآن په نامه پنامه یارګراکاږي به څنګه او صبح او بعد هغه نه معلومه دي چې مور د دوزخ کې دا ولدي بچي په سفارش د نار مؤبدا یا د نار کوم دل مقدر او دا غیره بچو تخفیف ورسره راځي نو حجاب من النار څه معنی چې تریف شو یو دا چې د متقی نار الله رحیم بادشاہ دی دیم نار مؤبدا او یا نار نه مراد هغه نار چې د لپاره مقدر الله نه هغه چې په تخفیف راوړي او بارسي ها دې نه معلومه شو چې سړی تاسو کې نو خدای تاسو هغه ورته د نبی اسلام په کلمه کې تاسو دا ګټه خبره دې معلومه شي د معشوم شفاعت هم صادق شفاعت د معشوم مشترک پیغمبرانو مشترک د علماء مشترک شهدا مشترک او د اقارب مشترک اب ان شاء الله بیا پر باب کې راځي او دې بل حدیث کې د پیغمبر علیه السلام لري دوه په دې شته باب من سمع شيئا فليحمله خرجه حتى يعرفه به خرج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ولا مناسبت په واضح حدیث قال الذي آداب تعلق متعلق اعداء خیر چې کوی نشوي د تاسو ته د سوء ادب نه لري دا هغه خدای دغه تاسو نه ته هغه تاسو ما من كن امراه تقسم ثلاثه من ولدها نقول له تاسو کې د الله رسول الله سره وسره سره اپو کوی وخت د مسلې تاسو وکړه د لپاره تلقین نه کوي چې داخلي نه تلقین نه کوي یو داخلي نه ودی دلته کې وې شوی نه رجوع کولی شي مولانا صاحب دوه څه کې تاسو نشي کولای تیر شوی دي نه رسول عن الغلوطات هغه باندې مې ته مخکې کړل او یو متشابهات دي چې کوم متشابه وي هغه کې وته پوسټ نه کوي او بل په غلوطات کې وته پوسټ نه کوي او بل هغه امر چې تاسو ته ضرورت نه وی بندا او بیا تاسو نه کوي تدقیقات لټوي سمې وې دا لکه تدقیقات لټوي درې خبره یو کوم یو شو او غلوطات ورته نه بل بدول بل خطا کول مقصد ځان کوی ول نه دي ځان ویوالي را وصل چې دا بل کمزور کار روایت کې موجود دي نه حالت معنی ته ولوطات دې متشابهات نص قرآن موجود دي اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه هغه ممانعت دي او درې تدقیقات دا ول خبره بدیهی ده په پوي شوی خو نو تدقیقات بل لته د کتاب بنی اسرائیل د بخاری مطابق تدقیقات لټول وذو يذبحوا بقره خذ بالذي وخذ او ورا شيء كان على حول الله او دا رنګ زمون په حدیث کې اول خبره ده سوې ما نبی رسول الله مبارک ویل للناس الى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صحابه في كل عام هر کله په حج رسول الله مبارک ویل قل كما هذا وجه تاسو کوي خو یو د حج په دې خطه په دې ماشومان خو نه بار تاسو نه ولې کوي ما که بار ما به سره بار خپل تاسو اسواد نظر باندې چې تاسو شوقي ورته بابا الله به تاسو شوقي نه ځان به پر څه حاصل شي نو څو خبرې شوي هغه چې بدیهی وي بنده کوي شي دا نه چې بنده په نه کوي او طبيعت تدقیقات دا کوي چې سوال ممنوع دي په دې څنګه روایت ان څنګه شعر فلم يفهم وامام بخاري ته لګاو لم يفهم کوي نه فراجعوا او مراجعوا کی هو دې استاد تیار کړی شي حتی يعرفه وذورا لم يفهم معلومیږي چې تدقیقات دا ډول نه دي د پوهې د توانه لم يفهم دا معلومیږي لم يفهم یو غلوطات نه دي او حتی يعرفون معلومیږي اذا اغذ کې دي بيزان کوی متشابهات تو بار تاسو کې به نه کوي امام بخاری کو ذات ترجمه په پاره طریقه سره لم يفهم دا معلومیږي چې تاسو په غلوطات کې نه دي لم يفهم دا معلومیږي تدقیقات کې تاسو نه لري کې وخت کوي او حتى يعرفون معلومیږي متشابهات کې تاسو نه لري هغه مثال د استاد سره
هغه باندې ته پوه شي دا متعلق د آثار په دې استاد ته ولې چې دا کوئی عادت نه دی دوه څه وإنما حدثنا بعيد ذلك فإنما حدثنا كرم وما حدثني ما يريد أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا حتى تعرف إلى ما نحن حتى تعرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث الرجل ما فعلت فقلتم ولم يقول الله عز وجل فاستطيع أن تحسنا أن يكون فقال إنما ذلك العرض ذلك إنما ذلك العرض ولكن أن تحسن الحساب يعني فرمائي رواد دي سوي دي باسا جعل دي سيدي بإذن الله مطاعنا تابع معوشيها أقيبا نوري دي وشيد النبي السلام ولا تعرفوا صفة شيئا يقول صفة نبي الواقع كيف لا تسمعوشيها وكم شيء صفة كوين أجواء ورفته لكي تقولوا من صفة الصلاة لا تعرفون لا معلومة شوى صفة تدقيقات بتتوصل كوين أجواء او لا تعرفون معلومه حتى تعلموا يشكر روان دي امام بخاري قال ترجمه الباب في قوله بمقصد المعروف متشابهات وجوب يقول قال حتى هذا يقول تعرفوا في وجهه كل شيء والبوري والمثال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر من منفوس بروض الربا أخذ الحساب كله فزي معروف مع الشقور الصواتي وين تتفوز فيه یو خواست نبی اسلام ته فرمایي چې الزام شو عذاب معذب شو نو مطلق حساب سبب تقدير كل شيء لا سوي قلت اوليس يقول الله عز وجل اي الذي الان او عز وجل نجد فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسير خدا معنى عذاب ندي هذا حساب بقوشي يسير بمعنى السهل عذاب مشتا قالت عائشة فقال كفر مايل عليه السلام كفر مايل إنما ذلك خطاب خلط لك كيف يا عائشة تاشي الله يحاسب حسابا وي دا العرض يتعرض دا مجازي إصاب دا كمثال دي مجازي عرض بيجنه الستوي ورأي عرض توي لكا دا فاقونا كريونا أفلان كيرن كريونا لانکېرې کړې و کنه والله کړې خو لا دا ته مې وبخښ لا ډېر وبخښ منه کا جبلي زه جنت لا نعم ويجي فقط حديث کې راځي لو صليب الله ځان تر نزدیکی حتى يضعك نفره عليه الله خپل ولي بکې صفات بلا کې نزدې بکې تعرف ذنب كذا ولا واره بو ترى يا دي بلکې یو خدای ما وټن کړی دي اره یاد نه کیږي نگار پرسه واره یا دي نو خدای هغه شو دا پس کې بیا وته الله وي بلا دا مې درته نه کو بدل دا مې په دې کو بدل دا عاش اسم نشو هغه اپوي شو خبره خدا نه کو دا بدلې ده چې واړه په وړونی کو بدلېږي نو غټ په په غټو بدلېږي نو فورمي الله وي چې ګناهونه خو نور مو خو راته یاد نه کړل اخو مې ونه لیدل وي امن د الدین مخکې په نیکو بدل کړل ما يبدلون څنګه يبدل الله سيئاتهم پورا حساب څه شي ته مجازا حساب نو خو صرف یو سړی کې پتا کوله ما دوله قرض نه او او یو حساب کتاب راځي لکه کینو دوله تابع نه ما کړو ما نشته هغه چې حسابو او تاسامات څه کېږي زه دغه کوم ما تاسو کېږي ما راځي ولكن ممنوع لشأن الحساب هذا صوت جاء مثلا مناقشه وشيء الحساب نو بشكل من ترى ده مفعول ما لم يسمى فاعله وبمفعول غير مقام بالفاعل ده مناقشه لا ناقش موضوع الحساب فاعل حذف شو مفعول والفاعل مقام شو ده من ترى دي طبعا مفعول الحساب مفعول ثاني يا ظرف في الحساب يحلف يا تحلف على ولذلك شاء الله بمستوى ورده ونيكي نمونيكي ورکو نقبلا گناهونه دي هغه ټول هغه کې او بیا به خدمات در باندې کوم نه عمل دا ټول نه کې زمون کې راوالي
دا الله د یو نعمت چې موږ انسانان پیدا کړي یو بیا موږ ایمان راکړي دا مقابله نشي چې مناقشه شروع شي او تاسو دا وایي چې کوم انسان پیدا کړي الله څونه دې آی مقابله نشي کولای انسان نفس يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان تمام امریکہ کے پیدا کړي روس کې میں پیدا کړي چین کې میں پیدا کړي جاپان کې میں پیدا کړي آسټرالیا کې پیدا کړي وي یا په تاسو ملکو پر توقع کړي مو تاسو مانه مسلمان مقرر نه ایمان طرفا کې پیدا ایمان بلې نه وي لکه به شوق ایمان واچو کنه ټول دغه مقابله و د ایمان مقابله کې هو ټول ځان ستړي کنه نشي ورکول دې ته مناقشه وایي ولکن منو کوشا مناقشه څه ته ویل کېږي پورا حساب کتاب یو نو ټکی دی یوي کاستری دی یوي روپے حساب کتاب نو ځکه مقابله نشي کولی اهل بهر کې ته عائشہ صدیقہ په مطلق حساب منبوس په مطلق حساب واغشت نو ځکه پوی نشو نو تاسو او د رسول الله مبارک مراد ته مطلق حساب نو حقیقت حساب نه پېښه خبره عائشہ سوال ولې وکړه هغه ته کوم واغشت مطلق حساب نو مطلق حساب هغه مجازي عرض لمورزي او حقيقي لمورزي او د رسول الله مبارک منحوس بعذبنا مجازي حساب نو مراد عرض دی حقيقي حساب مراد منحوس بعذب حقيقه حساب عذب او عائشہ عام چې که حساب حقيقي وي کې مناقشه ده او که حساب مجازي وي چې عرض دی نه پېښه خبره مجازن په اطلاق د حساب پکېږي په دې عرض باندې اطلاق څه کېږي او مستوى يحاسب حسابا يسيرا دا حساب حقيقي نه دی دا حقیقتا حساب نه دی دا مجازي دی چې عرض دی ولم تعبير دی الله پاک يحاسب وتروق رسول الله مبارک د حساب نه مراد چې حساب عذب حساب حقيقي مراد مجازي نه عرض دی او عائشہ مطلق حساب واغش عام حقيقي وي چې مناقشه والا دی او که مجازي وي چې عفو والا دی نو کوئی نشوا نو ځانې کوئی که رسول الله ما مطلق نه مراد د مراد حقيقي حساب مراد دی خلاص خبره دې نه دا معلومه شو چې عائشہ دې تاسو ته تاسو کولې شي کوم ځای کې کوئی نشي دا څه بده خبره نه ده تاسو بعض وخت علماء او طالبان غني تغییر تاسو لپاره یو طریقه جوړه کړې وي چې هغه چک په ذریعہ تاسو اجه په خپل تاسو کې شبي کې هم طالبان غني او بل هغه کې دا نقصه هم دی چې بیا بعض انسان حیات او غني طالبان یو تاسو کې ورته وخت دی چې په ذریعہ تاسو یا په خپل تاسو کول شي هغه زمانه کې وخت کتابت کوم او دې سره په خپل تاسو او د دین نبی حیا نه کوله نو دا چې ټول نه د مخکرات څخه راځو الله ټول کې په پابندي لګولې ده مدرسې وایي زه جواب ورکوم د شیټونو ما ته شیټونو جواب مو ورکړ په دې پابندي د شیټ بدل او ما خیر د خپل طرف نه یادت مو ورکړ نو راځي چې ورپسې شه بل څه معلومه شو ورګو مې بل څه معلومه شو چې له حساب استا حقيقي مجازي ورول زور ورپسې شه یو بل نقطه الله عظیم رحمت دې معلوم شو چې الله په قیامت ورځ باندې حقيقي حساب هم کوي او دې په مجازي حساب هم کوي تاسو ته معلوم کړه چې الک دا بحث بتعقي ولا فلان چې کوم دې کې راځي بس دخل الجنه او صو دا ټول ومحمول دي په حساب مجازي عرض کو بعد بعض من دې بحث دوسر فتيشا وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد هو ابن ابي سعيد ابي جريح انه قال عبد بن سعيد وهو يقول وعليه كان النبي ايها الامير وحدثك حديث قال قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا في يوم الفتح سمعته ومعه واصبحت عيناه عائشه تكلم به حمد الله واثنى عليه فقال انما تنحر الله ولم يحرم الناس فلا يحل لامرئ يوم الرجال وليل الامر ان يتكلم هذا ولا
ولا يعرف بها شجرة فإن أحد ترخص للكتاب رسول الله من حضور من الله فقد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن به من سمعت من أهل فتعالى التوبة وحرم لحد الأمر ويبان للشاهد الغائب فقيل أبي جريح من قال أحمد وقال أنا أعلم منك يا أبا جريح تبعد عني ولا قال بك ولا قال بك دماغي کې یو نقطه باندې سوچو کې یو خبره مې راځي فقلت اولئک يقول الله تعویل په نحو کې چې دخول الحق على الحق معنا یو حرف ما چې معنا لري ورې هغه حق هغه په فعل داخلي یا په اسم داخلي او دلته حمزه په وو داخله شو نو بعض حضرات کې دا وایي الیس یقول الله عز وجل دا هو دا بار بار تاسو راځي او یا بعض حضرات په تقدیر او ليس يقول الله عز وجل الذي حمزي او ضوء من يفعل محدد قلت هذا وليس يقول الله او لا دليل ليه بل الا ترضي ما خبر مصالح كذا شابدي نذير الكسرى عبد الله بن يوسف قال عبد الله سعيد بن ابي سعيد المقبوري ابي شريح ده مشهور صحابي ده خويلد بن عمرو بن انه قال هو ابي شريح عمرو بن سعيد لك مولانا في يوسف بن تذكر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله وفات شو هغه د خپل ځان چې کله بیمار شو نو په خپل حیات کې د خپل زوی یزید ابن معاویہ د پاره د خلکو په بیعت وکړه وی دې باندې معنا پات شي بیمار ولا جام دیو او دا وخت داسې وو چې د معاویہ په اخر وخت کې د مسلمانانو اتفاق حضرت علي رضی الله عنه مخکې وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه سره جوړ شو او د جوړ نه پس غریب وفات شو هغه شان ساده شو چې زهر یې ولور کړ چې دا جوړ به ختم شي او دا وخت حضرت معاویه رضی الله عنه شو بیا به جوړ شي لیکن الله جنگ جوړ نه کړ د معاویه په اخر وخت کې زیات فتوحات شو ډېر فتوحات او بادشاہي برابر شوه حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کې دارو خلافه شام وخت دغه په وخت کې هغه بیا دا چلو کو چې د خپل ځان نه چې کله بیمارو یزید لپاره بیعت واغوسته د خلکو بعض حضرات د یزید د بیعت نه انصاف او یزید لپاره هغه چې کوم بیعت غشته دی مولانا صاحب نو یزید په لوی مجاهد تیر شوی یزید ابن معاویہ تابعی دی صحابي نه دی پورې لوی مجاهد تیر شوی قسطنطنیه فتح کړل او د معاویه په زمانہ کې او بل څه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د شخصیات د سره شامل اگر بعض حضرات د دین د باب کې کار کوي دا هغه یزید بن معاویه نه بل دي بهر کې خدا یزید د خلیفہ یو څو کسان کار یو حضرت حسین رضی الله عنه صحابه موجود دي صحابه موجود دي او صحابون علاوه اهل بیت نبی اسلام موجود دي نو یو تابعی او نوجوان لکه هغه بل مسلط دي او قانون داري چې کله تعین کیږي تعین د فرضا پکار چې شورا کوي شورا خیر حضرت معاویه رضی الله عنه سره دلیل پکې وو هغه دا چې شورا هم تعین کوي بالکل اهل بیت لکه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس یاره کمیټي جوړه کړې و د شپږو کسان یو کمیټه جوړه کړه او هغه حضرت عثمان رضی الله عنه انتخاب شورا تعین کول شي او بعض وخت د شورا نه بغیر مشر امام هم تعین کول شي د مشر امام د تعین کوي لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل وفات نه مخکې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تعین معاویه سے سردا یو شی موجود دی ابو بکر صدیق او عمر تعین کړی دی څنګه کولی شي حضرت حسین رضی الله عنه انکار وکړ او بیا د کوفه خلقو هغه خلقو چې د علي صاحب سره ولاړ مصطفی کړ او د مخکې د حضرت معاویه سره مخالفت بیا خپل پیدا کړ یعنی د زمان د لعب او حسن صلح وکړه نو مجبوری پیدا شو نو هغه د کوفه خلقو څخه راولېږل چې بالکل چې د دې بیعت نه کړه د مقدس سره مرګ متحد لکه استعمال کې موږ څنګه خلیفہ نو د لال کوفی روان او حشر تاسو بیا وی په کربلا زره مصالح کوفہ دی خلا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه
هغه بیعت کړی یزید عبد الله بن عمر هغه اختلاف اذا ضرورت نشته یو اختلافات وو عبد الرحمن ابن ابي بکر دې مخلوق شو ابو بکر دې په دغه وخت کې ونه عبد الله بن عمر دې اختلاف نه جوړ په یو اختلاف د علي او د معاویه په منځ کې جوړ شو دنیا صعبه جوړ شو د ورسره بس چې شام خلق ومنه د مدینه خلق ومنه د مکه خلق ومنه او نور یمن خلق ومنه بس مونږ عبد الله بن زبیر رضی الله عنه موجود حضرت زبیر په شخصیت او د هغه انکار او هغه په فدا د مدینه د مدینه فدا او په حق د حضرت معاویه کې دا ځکه معاویه رضی الله عنه خطر ولې په خپل جون باندې مدینه ته او یې خلکونه بیعت یزید په واخا نو اکثریت خلکو بیعت عبد الله بن زبیر له مکه مکرمه ته او مکه ته په حقیقت کې عايزان لا چې مکه د امن دی دوه سره بیعت کوم ځان د محفوظ ولیکن چې مکه ته راځي مکه خلکو سره مرګ ټول سره د خلافت اعلان په مقابله د یزید کې ظاهره خبره وا چې صحابي دي خلک سره ټول ودرېدل حضرت زبیر عبد الله بن زبیر چې مکه کې د خلافت دعوه کړو ټول خلک سره مرګ کې ودرېدل مولانا صاحب نو دې طرف ته یزید په دغه زمانہ کې چې کوم گورنر مقرر کړ د مدینه شریفه نو دا غنمو عمرو بن سعید دا یې گورنر مقرر او هغه ته اډر ورکړ ویته یو لښکر مضبوط ولېګا د عبد الله بن زبیر د مقابله لپاره فټافټ لېګا نو هغه یو لښکر تیار او لښکر یې د چا تیار ان یو ډیر عجیب ده عمرو بن الزبیر دا حضرت زبیر بن عمر د دې عمر او د عبد الله بن زبیر نن ورانه روي ولا مقابله او لوی لښکر یې ورسره نو ابو شریح عزوی صحابي رضی الله عنه وصفات دې گورنر او كلمه حق افضل الجهاد كلمه حق عند السلطان جائر بحديث عمر هذا تفصيل روات ان شاء الله راځي او سره دا نامه نه لخر یولې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مقابله کې اهل مکه او لخر مضبوط جنگ وشو خلوی او دا عمرو ابن زبیر دا یزید دا گورنر دا ابو شریح دا عمرو بن سعید کم لخکر هغه شکست هغه و تقصیدن او دا خپل رو گرفتار کړ او دیر اورې دا عبد الله بن زبیر بعض حمایتیان په سرونو وغړي په مکه او په مدینه منوره کې نو دی عبد الله بن زبیر هغه اتفاق واخیست وستا زما حمایتیان وهلي دي ولې دی وهل دا تاسو څه اختیار وکړئ وهي نو اورګه تاسو زوهب نو په ساساني ورته هغه ضربې ورکړي او به جیل کې واچو دا غي د لاس هغه عمرو بن زبیر جیل کې واچو او باقي لخر شفاستم راځي بیا دا غي نه پس صورت ویل کېږي یزید د شام نور په بل لخر هغه د حجاج ابن یوسف لخر او سخت حمله په وکړه عبد الله بن زبیر ډېر مضبوط جنگ وشو او باید عبد الله بن زبیر رضی الله عنه شهید شو او منجنیقونه نصر کړل منجنیق پیژنې کنه مچوق یو د لاس مچوق لاس سره ولي او نه دا داسې نو لکه د فرنیچر موږ ورته وایو د ماشومان په ځای څلور پرې لري یو وګد لرګي راته ضروري وګد لرګي هغه په سر کې څلور پرو والا یو شی جوړ کړي تاسو کتلې هغه څلور پرو کې هرې پرې ته تال جوړ کړي هغه تال باندې ماشومان ناسي او تعویږي په ځای اوس هغه رواج ختم شو په خوا بسه بدار په هر قوه کې قانون په درې څلورم کور کې بخامه خو په خوا او په محله کې په یو پر داګونو کې ولاړ دا غټ داګونه جمعهتون مخکې نه دي او غټو سړو په ځان کې موږ په خپل ځنګلې موږ په خپل ډېر مزای پکې او په کورونو کې دنه د موږ په کلی کې دنه په کلی کې کور هغه کې او کور هغه کې لګېدل او غټ سړی بدل او په ځنګل او موږ کې د زور کور تکړه دی نه تراول موږ خپل بابا چې موږ جندې موږ له ماشومان د پاره لږه شي غټ لګېرو هغه باندې چې هغه کې بس کارا چې کارا د سال کې راوي چینګار
هغه مزیدار سورلی و او کله چې په کې ځنګل आवाज وکړي د لته شو لته شو نو یو لته به یو بل ورکولې بیا نو نر باغ چې بل نه متقید ځکه د لته ورکول نو څن بمبار بتاوي دا هغه وګت شی به او ډېر سپیشل سورلی و او خاص زبردست ورزش بمو بهر کې دی باغی هغه نمونه باندې منځنی جوړ کړل هغه به څه چل کړ یو خپل خو به تړل بل ځای ته معلق کړ او دلته چې د صلیب کې کینی د دې په دې بيستګي پکې خاور دې له حرکت ورته یو به بار ناستو حرکت دې ورک چې دا به خو تیز شو کنه چت پجو چې کوم پړې و معلق او به پرې خاور دا پرې په نو تیګه وو چت سوال پاتې ورته دا یو توپه وا دا کو دې زمانہ کې څنګه یو توپ وي او دا د هغه غمیزایل دا دې زمانہ کې څنګه میزایلونه بهر کې په دا مجانی کې نسب کړي او یې مولانا صاحب دا مجانی نبی علیہ السلام په طائف کې نسب کړي طائف په مخاله کې بند شو مکمل بند او غینا راوته او صحابه کې چا پیرو او غیب په غشو وشتل په صحابه غریبانه نشو ورته صحابه ور دفاعي سامان دغه وخت را روان دي صحابه ویلا چې وکړ او چې صحابه نږدې وصل نو طائف والا په غشو وشتل په کانو به وشتل دروازې بند کړې وي دی ولا چې لوګي سرمنه یو ځای سرمن او دا هغه سرمن یو پولې جوړ کړ چې دې سرمن لاندې به مونږ ورشو نو بل نه دې په غشولي سرمن نو غشي نو او پکان ولي نو سرمن نه پکان نشي وته نو به نقص سوري بو کو ورته نو چې دې په هغه سرمن نه یو پول غونډه جوړ کړي او خیمه غونډه غټ پول تختول او چې تمر ختونه سرمنه بخواري او هغه بیا اخبار اول نو چې دا چې نو هغه طائف والا نیک بختیانو اوس په نګار نکړي او په سرمنه د پر راو سرم اوس په نه بیا سرمن اوس په نګار مې اوس په نه ټینګيږي هغه کې بیا صحابه کرام ورغلي دي او په دقه صورت کې سرمنه ختم شو بیا لا ختم استری او په طائف ورغلي بهر کې رسول الله مبارک غیله مجانب نصر کړی نو هغه عبد الحجاج ابن یوسف هغه مجانب په باندې هزار مشورو یو تیګه یو کوټه باندې پریوتا په بل کور کې پریوته دا په بل کې دا د لکه چې بیزای دي خلق تام عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مړ شي او بیا سبب چې وجلې دې پرې بیتل ده په بار د حرم نه وسته اوس کوم ځای کې مسجد عائشه ده د سره خوا کې شهدا وته وي شهدا نو دا شهدا چوک اوس د چوک نو شهدا چې کوم چوک هغه سره ګس طرف ته یو مقبره د پای کې د عبد الله بن زبیر خبر دولته د حرم نه بار وستو الجمل کو وصوله حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د مور اپستر ګړنده وغری نو دا ولا رااله وی ما تخفل جو خان کبه چې څنګه دارا له قدرت دا وی هغه تاسو په وصوله په لګي باندې ولا ورپا کوي دا وته وی زما بهادر زویا اوس په مرکب ستوري لا مرکب نه دی پوښه اوس هم شاه سوارا علا بلی وته وی زما شاه سوارا بچي اوس هم لا په مرکب ستوري دا پوښه نو حجاج پورې ظالمو حجاج بن یوسف خبر نورانه نبی بیا اسماء تا پوتره د سره تللی دی په دې لاره دې ورته وي په واره پاس ورته وي څنګه مې کړل مړ مې کړنه چې اوسې سره الحمدلله اذا مصطفى لازم ازوي د جنت او ته زما د زوی د لاسره دوه چې بادر خبره حجاج ته څوک شي ما کې په دا هغه تمهیدی خبره او سنا خبره راځي او دا اختلافات او دا بعض خبرې ورته لګ دي چې باندې کوم ان شاء الله بیا د حکومت مستحکم دي سبا اهل مدینه او دینه پس خلع الله اهل مدینه انکار وکړ ابن یزید حکومت تمام سبا اغذ یزید مضبوط لخر را وسط مدینه حمله وکړه هغه واقع الحری و حر د مدینه منورې بار یو سنگستان د باغ مضبوط جنگ وشو د دنیا صحابه او خلک شهیدان جمعات مسجد نبوي کې درې ورځې مونږ نه لري څو پور ودی علي څو لا نه خلک ودی علي یو صحابي تیار و چې دروازې بند شوې او یې په جمعات کې د نه پاتې شو
بار نشم وته جمعات مکمل بند و تیارو بیا په هغه باندې کې وی بیره وی د با چې کله به د مانځ وخت شو وی د روزې مبارک نه مخصوص आवाज اوریدو ری باغې به ما اوقات خیر مضبوط جنگ یو کو خلک په کې دنیا شي ځان کړ وی دې په حکومت بیا مستحکم کړل محددا نو دې ابو شریح وی انه قال للصحابي عمرو بن سعيد لوالد من يعود طرفة يزيد فلا في حال يقول عمرو بن سعيد او تصفه عمرو بن سعيد بن العاص أبا سعيد بن العاص بكم يوم عشرة ومبشرة سعيد بن العاص او دا عمل دا غزوه تابعين يقول ومن تبعهم بإحسان كذا داخل او تبعين صحابه كلهم عدول او تابعين بقسم دي اكثريت فكتي نبي عليه السلام خير القرون والتابعين خير القرون باعتبار مخالف سلف خير القرون القرن ولا في غمرة كان مالك المنافقين بالقرن والتابعين ثم الذين يلونهم باعتبار مخالف نصح تابعين كم أجل او كم تابعي اقوال منغا حجت گرزو دليلنا فاستشهاد کے اگر من تبعهم تبع الصحابة بإحصاء دعا حرابي دعا حرابي دعا قاتل وهو يعمل بن سعيد لقل لخكري إلى مكة لفارض المقابلة عبد الله بن زبير محشد لكل ذلك وليس بالصحابين ولا من التابعين تكريسا लेकिन मौलाना से तखते लिखा ताबीर को दे जो शक लिखता वो ताबीर और मुराद मन तबिराहु बेहसान दे हाँ मस्जिद कब दे दी जी नुस्वतनी की नुइती तसन्नी अय्युहल अमीर से गवर्नर सवई माता इज़्ज़तुका उहद्दिसुक क़ौलन यो खबर तसमया كما خبر قيام بالإبراهيم النبي الإسلام أن غدا فصبار الوضع الفاتح المكري وكفت الشفعة كما هجري كفار بين تقيد والرجال سمعت أولاد الوضوء قول ربو الله يقول الله لما أقول قالوا بذلك ووعاف يذكر لضرر وعاد صلاته وصول من كثرة سمعت أولاد الوضوء قول ربو وعاف كذا هوز من قول ربو الصلاة هو كذبير كقول تراجي كان قول خصوصي لنا بعض الحضرات في الأبوذ من النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تنا دفع تاسبكم سمعت أولاد قول ربو قولوا لما لمن قول تراجي كذبوا ووعاه إلى كذبوا قول ربو لما ذكر أولاد القيادة والأولاد أقوال كي وأبصرت بذل عليه السلام لرسل لما الصلاة کو کدا هو زمیر کیا دراجه شو نبی علیہ السلام تا ذکر خدا قول سکیږي لیدل شخص کېږي سرغه ما کوم وخت تکلم کو نبی علیہ السلام به په قول به زمیر بیا قول دراجه شو او الصلاة کې هو زمیر نبی علیہ السلام دراجه شو ټیک تبارا په جوړ شو و استشهاد په مایرو کراغه مکه هو زمیر قول دا وعارو کې هو زمیر قول دا رسو تکلم به کې زمیر قول دا او ابصرت کې هو زمیر نبی علیہ السلام تراجه کا انتشار راغی او د بدلته کې هو زمیر قول تراجه کا کې انتشار راغی او مضاف او مقدر کما دا دغه ابصرت قائل روعنا یا ابصرت قائل الذي قول رسول الله مبارک دے أكثر الذين قائل الذي قول تربلما كم وقت تكلم قولي قائل عليه السلام به بلي قول لا وجه لا ذكوي بخبر هذا خلاف قوانا لا نغورنر دونوي لما لطابة تقبلني أوليد للواقع تغلق غورنر دونوي لما يوليد لبطي خوي الشبي بدي غورنر ديوة ما أوليد لدي ما دبل چا په واسطه نه دي او ما نه یې ځنې ځل کې نه یاد دي او چې کوم وخت په تلفظ تو منظر مې یاد عليه السلام چې کوم وخت تلفظ کو ما ورته کتل دا څنګه چې د پردې نه پورې کاو د دیوال نه پورې کاو الله اکبر پوښې
وخبل میں اوریدلې بالواسطه نه دي اعتراضونه کې مې یاد کړی چې اعتراضونه کې تیر شي ویلي او د پردې د پورې غاړه دیوال نه پورې غاړه نوم قتل مې ورته منظر نه یاد دی دا لپاره پوره توسق وي چې منظر مې یاد دی دې لري مسلې دې ګورانه دې یو دا یو بادشاہ غلط کړ کوي دا د اصلاح لپاره خبره کوله چې افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر یا لندا چې امیر وتویل شي امیر بادشاہ جو هر څنګه دې خدای او خراب دي نو گورنر او صدر وزیر له مونږ دا وته کوي چې خبره ته متوجي شي پورا او اذن دي چې چاته راځي او بادشاہ ته یا گورنر ته خبره کې اجازه ورکړه ها حمد الله حمد نبی علیہ السلام زمین بچا علیہ السلام تراجی اللہ واسنا علیہ تعریف بیوقا رسول اللہ مبارک قانون تقریر بکو حمد اور تعریف اللہ بیکو ثم قالا بیعو فرمائے ان مکہ جد حرمها اللہ ولی جد ورکڑے دے بل جانے ورکڑ ولی بیت اللہ مکہ پیدا دا حج زیو گردو دا عمری زیو گردو د حج او عمره تعلق دی ورسره بیت الله پکې پیدا ټول خلق اول وجهک شطر المسجد الحرام کې د مخکوي او د هغه نباتات اول وغیرہ ارض بیت الله رواني اوس الله دې عزت ورکړي او الله یو حرم الناس خلق حرمت دې ورکړي دې دا تربیه دې کې او دا حرمت خلق ورکړي د خلک دې ویل او الله ورکړي به الله منصور دې دا تربیه دې کې فلا يحل لامرئ حلال ندی او سړی لرا دغه کې خزه لرا او په نصوص کې د رجال ذکر کې خزه تابع وي فلا يحل لامرئ حلال ندی او سړی لرا ایمان دې الله او یوم الاخر ان يذبح بها فيها من الخجستا دې کې بلې مکه کې دمن وینا دې ورته ولا يعبد دا مخلا تاکید دې لو ورتنو د مخلا راغلي ولا تاکید مستعمل دې نه بکټ کوي بیا ای حال سے جرت پر مکه کې و نه بکټ کوي ایلا کته دا په پیغمبر اعلان او هل تقصير لم يحرم الناس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر خبر الله خبر اطيع الله واطيع الرسول ما كتب تسمعي اونه باندې پرې کوي اونه دا کومه ونه مراد را چې منبت بنفسها په خپل درغونی او که چرته کومه اونه چا کړلی وي نو قطع کولی شي یو اونه چا وکړل هغه قطع کولی شي کومه اونه مراد شابه چې په خپل درغونی ذکر حکمتونه دي یو خدا کی زینت او بهار اونه سره زینت بهار بل چې حاجیان عمره والا راځي چې اونه ویني سوري تدخل او ضرورت مکه ګرمه د سوري بهار او درې مده ټول نه خشته خبره دې زمانه کې اته به معلومه کړی ډاکټرانو په مکه کې اکسیجن کم دی مکه مکرمه کې په نسبت د نورو بلادو اکسیجن الته چې ټوخیو لګي ضرورت خسي ډېر کم دی اکسیجن او دا اونه چې څومره دی دا اونه نو دا دروازه اکسیجن پیدا کوي دروازه دا اکسیجن پیدا کوي ډېر ځان اکسیجن پیدا کوي او د شپې اکسیجن خوري دا موږ چې کومه ساده د اکسیجن وګړي دا د خوراک کې دی او چې کوم باسو هغه ته کاربن وی کاربن ډای اکساید ګیس نو دا د روزه دا اونه اکسیجن راځي اوس هم ډاکټرانو چې د ماحولیاتو د لپاره دا اونه ډېر ضروري شي اکسیجن د روزه پیدا کوي چې د خلکو ته ضرورت دی مکه کې ډېر ضرورت دی او بل پوری کم ګیس کاربن ډای اکساید ګیس خوري او دروازه خوري دروازه ولې دا کاربن ډای اکساید ګیس خوري دروازه په دې فضا کې اجوګي لري چې شپه سمه د شپې په خبرې د شپې خلکو سکونی په خلکو کې ودی او دروازه خو حیوانات منډي وي او پرند او چرند منډي وي او څور ته ویل کېږي دوه بنور سره خوشي پیدا شي اجوګي دروازه لري د شپې باندې پر خبرې ودی اجوګي ختميږي د خلکو په ساکینی وي دوړنو چته مارغان باندې نه وي چې دا ټول خوري کوي د شپې دروازه اجوګي ډېرې رب ذل جلال په دېونه کې دا طاقت پیدا کړ چې هغه اجوګي خوري نه کراږي اجوګي نه چې کوم خراب باراس پیدا کیږي دا نو ما سره کوي چې خلکو ته پیدا
او دا اگیس پریدی ځکه د خلکو ضرورت زیات دی د اکسیجن په نسبت د شپې اکسیجن او بلکې دغه والا لیکي دا ماهرین ارواح چې دا ځمکه د شپې اکسیجن را پرېږدي او د شپې داسې د هوا نه کومه نوي را روانه ده دا کومه برخه را روانه ده دا سبب د اکسیجن دی او د شپې دومره ضرورت هم نه اکسیجن ته څومره چې دروازې دي څومره چې سړی زیات حرکت کوي د وجود زیات اکسیجن خوري شپې خو حرکت هم نه کوي نو بوټي مې پرې کوي او پرې ده دا دې زمانه ډاکټرانو خو بهر کې کوم بوټي به پرې کې چې کوم منبت بنفسها نیسا کوي او علماء لیکلي چې کوم په خپل زرغونی او د جنس دما ينبته الناس نه عام پرې کولی شي کوم په خپل زرغونی خو د جنس دما یې د تاسو بوټي په کې دروځي دا د هغه جنس نه خلک د انار بوټي زرغون شو دا د هغه جنس نه چې خلک کوي دا پرې کولی شي او علماء لیکي چې کوم په خپل منبت ته او هغه اوچ شو څنګه تیرا پریوتا یا خلق ته بلار ضرر ورکو ام پری کول شي او اذخر ته مستثنا دی په حدیث کې لکه زینت بحالی مارغان د پکی کینی سورې بیوی اکسیجن په پریدي تا پیری کی ماخدا سمجھلی اوسم دا کستازو خیالي د زنګلات والا زې په دې بولونه لګولي یوونه بل زنګل نه واه دا مو واه او عجیب ده کنه کار مل تمنل او ګستازو خیالي نو د حیوانات ولا بورونه لګولي په دې سوات او یو ځای بل ځای کې شکار حرام شکار کرنا منع او بوټي وهل منع ہے ولې چې د علاقې د بوټو د ښکار کم خپل خصوصیات چې خطر نشي دې ګورې غټه ته دي دوه مخکې لاړ شو مکه کې ضرورت او نو یو خدا شو او وینا ربنا لا يشرك بها فيها ذكر التفصيل کوم سبا کا فإن أحد بلکې وی وایي دلته کې مکه مکرمه کې به وینا نه پیه د اعلان نبی عليه السلام کو دې کې د ائمه په منځ کې اور کوټه اختلاف ته مولانا سره چې په مکه مکرمه کې به کوم وینا نه پیه د ځان په کا که یو سړی داسې دی چې هغه په مکه کې په نفس کې جنایت وکړه په حرم کې دنه ان په ها درته قاعده وي چې خبره اسانه شي په حرم کې مکه نه مراد حرم دی حدود حرم تاسو دغه معنا څه جوړ کړی وکړه مکه یو ځای دا د مکه نه کې د پر علاقه مراد ده حدود حرم وحدود حرم کې یو څه جنایت په نفس وکړه یو څه لګي چې بل څه مړ بل اتفاق د سزا په حرم کې ورکول شي ځکه د حق د حرم کې ولې سړی نه دی وایي یو سړی په حرم کې دنه جنایت سے نفس او جنایت په نفس په جندر سړی منو نو بل اتفاق د په حرم کې قصاص ورکول شي ولې ورکول شي چې به بد ازوق د حرم احترام پورته ک یاو شو دا یو دویمه مولا دویمه سړي که یو سړی په حرم کې دنه د چانه مال واغسته حرم کې دنه جنایت مالی وکړه بل اتفاق په حرم کې مال غسته که یو سړی په حرم کې دنه جنایت وکړه په مادون دا نفس کې چانه لاس پرې کړ چانه وقت پرې کړ چانه پوزا پرې کړ جنایت په مادون د نفس کې وکړه په حرم کې دنه بل اتفاق دا په حرم کې ورکړه دیکھ اتفاق لومبی کې ولی ورکول شي چې قصاص چې جنایت د نفس کو شبا ځکه د بد او کړه د حرم عزت پوت او مال کې ولی مسله د مال کو هینا او اطراف کې ولی ځکه اطراف یسلک بها مسلک الاموال اطراف یسلک بها مسلک الاموال څنګه دا مال وقایه د نفس د اطراف هم ولایت وقایه د نفس اختلاف په دې صورت کې دی چې بهر جنایت او کی په نفس کې او حرام طلاق د سره سره بهر جنایت په نفس کې او حرام طلاق د سره سره نه پېښه په خبره د دنه په حرم کې حرم نجومات سره مراد ارض حرم مراد دی د دنه په ارض حرم کې جنایت په نفس کې خو به اتفاق پر سزا ورکړه که حتی دوه د دنه په حرم کې د جانمال واغښت
په حرم کې دنه نو مال ته غشتې شي په حرم کې دنه امر د مال هي دې څه مسله پکې نشته او کدن په حرم کې جنایت په معدود د نفس کې وکړو نو په حرم کې دنه ولا هغه سزا ورکول دي ځکه چې معدود د نفس وغیرہ شاري اطراف يطلق بها مطلق الاموال څنګه مال وقایه د نفس اطراف وقایه د طریق اتفاق اختلاف نشته اختلاف په کوم صورت کې حرم ارض الحرم نبار قتلوا کې حرم ته وتستی ائمه ثلاثه وي بدل په حرم کې د قصاص ورکول شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دل بنور کې دی مجبور تا چې دی بار اوزي مجبورې کچې دی بار اوزي مجبور سره ډوډۍ مور کوا مجالسه وسره نه کوا بيع شراء وسره نه کوا دی بتن شې دی بار اوزي چې بار اوزي نو بار کې قصاص واخله دغه امام صاحب دا وایي مثلا دا هغه هغه نور قیاس کوي وایي چې په خبره اوس مولانا صاحب دا دمون دلیل نص د قران دی من دخله کان امنا ظاهر کې زمون دی من دخله چې بار جنایت کې ور داخل کی تنه نه ګوري اذن والا دې نشته من دخله لفظ نه معلومیږي من دخله کان امنا قدر تراشا انما كتحرم الله عزت و احترام ورکړي الله عزت و احترام له سره راوړل څه څه نه په کې نه بعض طریق قتل وقدر نور کی نبی وجنه او نو وجبه وي فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر يسلك بهذا ما ولدول وي تو بینه چې کنو ایمان نشتا ما ویل چې ایمان بالله واليوم الاخر تقاضا دې خبره کې چې بلې خبر عمل وکا خبره ده الله دا دې جزاء سزا یوم الاخر کې دا یا دا چې مبدا معاذ ذکر کول عقائد وکړه ولا يعذب بها ونبكتي بلې شجره فيها تفصيل میں ہوئے وان احد دا دوی اے عمرو ابن سعیدہ اے امیرہ یو کس رخصت دي د وجه د قتال له نبی صلی الله علیه وسلم حرم کې دغه ته چې حرم کې وخت بیر نه وي نو علیه السلام چې د فتح د مکه پر قتال کړي رسول الله مبارک خپل فرمایي چې څو زمانه د ختم قتال نه دوی لونه دي علیه السلام فرمایي فإن احد یو کس رخصت دي لاجل قتال رسول الله د وجه د قتال د نبی صلی الله علیه وسلم حرم کې دغه پر رخصت دي د سفر د درد د غیر احدن یو قد رخصت دي د تفکر تام یو سره رخصت دي د تفکر تام څه وجنا او د قتال د نبی په دې کې په دې باندې چې تاسو کې قتال کړل نه خطر وغیرہ په کې وجلې دي نو ځون په کې وجل کولې جما نو فقولوا له وتقوا ان الله قد اذن لرسوله حرمت الله ورکړو الله اذن خپل پیغمبر ته ولم يأذن لكم تاسو اذن نذكره دغه قتال ابن قتل وغيره دی وجل دي مختص رسول الله مبارک سپاره او بل ځای دیر دا معلومیږي مولانا صاحب قد اذن لرسوله چې پیغمبر په خپل شارع نو ما د دې کې مسله ویل ده کنه ویل شارع نو الله شارع دی پیغمبر ته مو شارع وایو علیه السلام ته مجازن وایو ولم يأذن لكم فإنما أذن لما تأذن كل فيها فلملك ساعة من نهار ما تمسك إذن ساعة من نهار ومستد أحمد حديث تا أغد طلوع الشمس نتر غروب الشمس پورے ساعة من نهار ثم عادت بها وفجر حرمتها حرمت دلی مکی اليوم ننرد ننکل دے سبا دفت دے لیکن مستقریر دے ننرد فحرمتها بالحرم فجان دا حرمت دلی برون او سوالو کا چې برون وسبا دفت دے مکی کی تقریر دے نو برون رسو جنگو برون رسو جنگ دے امس وی نو جواب حکم دعا یو امس نمراد امس دا قتال دے امس دا دغی وزن امس دا جا دا قتال او یا دا امس نمراد زمانه ماضی قبل القتال مراد امس دا دغی وزن امس دا مراد دے بکمالو تقریر دی لکه دا دغی امس کے قتال شوی دی نو امس دا مراد امس دا یوم القتال القتال نمس کے روز او یا دا امس نمراد زمانه ماضی دا بغیر قتال والا ويبدل الشارب الغائبة لمناسبة السباب شو باب كما خبر نور قليل التوسع وليبدل الشارب الغائبة ودل سي حاضر غائب تاتي ولا سي قال الإمام بخاري معلوم شو قال السجري تعظيم في التبليغ قال الرسول ذكر شو قال سجري التعظيم
في التبليغ تعليم في التبليغ ورقوا فقيل لأبي شريح ما لك قال محمد لك فجواب كسوي تاخذ التقرير وتوقع على تسوي وقال هذا ما تقول أنا أعلم منك يا أبا شريح طانا ويما ضروري تابعين الصحابين زيادة جبريل يا لا أعلم منك بعض حضراتي فدي حديث طانا خب ويما دم ضروري دكا حديث أوريدني بالواسطة بأوريدني أو خب إسكات أوريدني ليس الخبر كالمعاينة أنا أعلم منك الدوار ضروري دستان خب ويقم أعلم صغير من الذلة ضروري تابعين الصحابين زياد ويني أبي الذات شاكر دي بالواسطة أو يا أعلم دا حديث كستان زياد أعلم من دم ضروري وليه أغب الذات أوريد المعاينة كده وده خبر رسي ليس الخبر كالمعاينة لا تعيد في نبي الحرم تراجل إن العرب حرم لا يعيد عاصيا حرم جنانجار لبجوال نوركي ولا فارا بدم أو أغشال لا تعيد فارا فنائي نور في أغشال التي تحكيدون كي فبنا سرا باري من أسويك وحرم طول سيجي أغرب نور في ألتبه ولا فارا بحربة أو أغشال فنائي نور في فار بالقربوي حربك لا توي حربة جاده لكي غلاطة بارك لو قال تلا يا خربتون خربتون بيرجع خربتون بيرجع خربت لكي فساد بارك فساد كليته يعني मतलब ده في حديث تفتكله أبو شريحة خدا خلق مستثنى دي صورت مستثنى دي عاصي گناهگار تلال سے وپکے وجه باری بنا تلال تلال وپکے وجه باری غلاو خلا خرب غلا توي اغنا بال تبدل قرب فساد توي باری فساد وقال تلال نه ده مستثنى دي ما تقول مولانا سے ضروري ہوئی کم نس استثناء غلو استثناء استاء فعل او استاء قول ثابت ليږي د پیغمبر په قول ثابت ليږي یو نسو خایت استثناء راغلي شبا هغه قول د رسول الله مبارک دی دا قول د یو ظالم جابر تابعی دی نو دا قول د هغه مقابله کې نشته شي نه دو خبر او دریمه خبره ده عبد الله بن زبیر بن عاصم نبارن بدم باری بینم نه پیکړي تاسو او نه خربه غلې کړې دي چې او نه خربه فساد کړې دي چې دا ثابت نو ګوره استثناء او غلې کسانو استثناء په نسی نه ځخایا یو جواب ته کوم استثناء بجا باندې بس سستا دې قول د پیغمبر مقابله کې یو تابعی مفسد قول ته حجت خو پیغمبر قول او دریمه خبره مې سوکړه عبد الله بن زبير كده وصافنو معاصي دي نفار بحرم متلبس بدا جفار بمتلبس بالسبت او نفار بقريبة يا قربة دي شارحين وحافظ دي اشتغل ذكر حافظ وإذا أغا كلمة حق أريد به الباطل دي وي أخو شافي مذهب دي أغا تجي ذلك شافي مذهب دي حافظ ناغوي چې خبره کو ټیک د چې بار قتلو کې الطلاق کې قصاص نه رښتې شي موږ نو وایو چې رښتې او یې رښتې شي او چې سرقو کې امر زمان کو موږ مو چې رښتې شي او چې سړی عاصي الطلاق نو سزا ولا ورکول دا موږ مو سره بنو دی یو کې وسره موږ یو فارغ بدمن کې هغه چې مسلک کې هغه کې عمل کړی ناغوي کلمه حق اريد به باطل د کله درې استاد په عبد الله بن زبیر استاد بهر کې په داخو دیو فریضه داخلا چې افضل الجهاد تشيري من قال كلمة حق عند سلطان جائر دا افضل الجهاد هذا حديث لري خبر معلوم شوي رسول الله بعد اعلان څنګه کوي چې محفوظه پاتې شي او مناسبة يبلغ الشاهد الغائب زي ما تبعت الزعج وقرأ باب يبلغ العلم الشاهد الغائب قال للتعميم في التبليغ قال ابن عباس تبع حديث ابن عباس مشاهد لي ما كتير شيء او ظنه دي مسائل بس هو تلقوا لما خلال شو وبه قال حدثنا عبد الله بن ربيع وقال حدثنا محمد بن ايوب عن محمد بن ابي بكر صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم وحسن وحقوق واصابكم عليكم حرام فحسن يمكم
حدیث خبر ورته شو ابو بکر چې نبی رسول الله په معنا کې تقریر او د کوخې واقع دی ویل یا دي یو سړي کوخني ولې وواده ما دا دغه ابو بکر یاد لري او مې دا وخت د کوخې د خپل لاړې په سر کې پیدا ذکر یې کړ ذکر ابو بکر النبي صلی الله علیه وسلم ذکر ابو بکر ذکر ابو بکر هغه ذکر د نبی رسول الله نو قال له وی عليه السلام کو فرمایي قال کې د نبی رسول الله راځي کړه ابو بکر ثنا فإن دماءكم وأموالكم محمد بن سيرين چې درجات او قالوا على کوم په دغه محمد بن سيرين شخص دی لیکن مخکې حدیث کې دا لفظ تیر شوی دی نه شک نه عليكم فتاة حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا لك حديث دی کنه د دورز دا کم خار دی دا کم میاشت تفصیل مې ویلې الا يوبان بشاهد منكم قائد مناسبه وكان محمد بن سيرين دي محمد بن سيرين ابو بكر شاگرد وقال كان محمد بن سيرين يقول لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دا خبر ثابت لا على هل بلغت سمعت صدق ولي بعد وقت یو سړی صادق دي او یو خبره اهمه او د ټول خلکو متواتر سره دي نو خلک صدق نسبت دو خبرې دي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم كان ذلك ثابت دا ثابت ده څو یا لا هل بلغت ذکرتا ثم دیني ورثاو دا ثابت ده دیني ورثاو او رسول الله مبارک درې د لګوت پورته کړی دا الا هل بلغت صحابه او رسول الله اللهم اشهد یا الله ته گواشه ولی قیامت فرض با الله د پیغمبرانو نن تاسو کی تعظیم رسول الله ته گواشه کول دې کارونه کی معقوله فریضه رسول نو دلته څه وایي هل بلغت خبره کان ذلك ذات د دین ورثه او بعض حضرات وایي نه کان ذلك کی بل خبره ته اشاره دي د هل بلغت فیضا چې فیضا د هل بلغت څه کې ده هغه دادی چې روبا چې تبع اوره شیطان به یې رشي او غصبا محفوظ پاتې شي خبره محفوظ پاتې ده بس په کومه نور خبرې کوي حدیث کې مخکې